أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يسألونك لی سوال کئی دتانا اے نبی علیہ السلام عن الشهر الحرام فبارد میاشت د حرمت کی قتال فی جہاد کول جنگ کول پا اغی کی. قل ورطو نبی علیہ السلام قتال کول جہاد کول فیہ پدے کی کبیر دیر لوی گناہ دے. وصد او من کول خلق لر عن سبیل اللہ دا اللہ دا لارنا وکفر به او کفر کول پا اللہ بانے والمسجد الحرام او من کول خلق دا مسجد حرامنا و اخراج اہلی او باسل خلق دا غیلر منہو دا دی مکینا اکبر دا دیر لوی دی عند اللہ پنیز اللہ تعالی والفتنة فتنہ چی دا اکبر دا دیر لوی دی من القتل دا قتل ولا یزالون ہمیشہ با یقاتلونکم چی دی با قتال کئی تاسو سر حتی در دی پورے یردوکم چوگر دی تاسو لر عن دینکم دا دین ستاسونا ان استطاعو کچری دا دی طاقتو شی. ومن یرتدد آسوک جو مرتد شو اگردن منکم دا تاسونا عن دینی دا دین دا غنا فیمت پس دے مرشو با دے حال کے وہ کافرون چی دے کافر وی فولائی کا پس دا کسان حبتت زائد اعمال لغی فی الدنیا پا دنیا کے والآخرت پا آخرت کے فولائی کا دا کسان اصحاب النار خاوندان دور دی ہم فیہا طیبہ بدی اور کے خالدون ہمیشہ پاتی کی گی. یسألونک عن الشهر الحرام شاتم مسئلہ دا جہاد دا دیکم مسئلہ دا جہاد دا دی آیات مختصر شانزل اغدا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا دیو علاقی متعلق خبر راغے چی دا دغد خلق اغی مسلمانانو ماندیر ظلم کئی او تنگئی او اغی دا اسلام خلاف دیو مضبوط معاذ دا جوڑولو پا کوشش بانی دی. نبی علیہ السلام پل دا پپو زوئے حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہ آغسر سلور سوا اصحابان مجاہدین کرل او دا دستے ہو لے گل پاغی مانی چی حملو کی. دا دستے چی گل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے گلا انو دا میاج دا جماعت الثانی چلے دا اس چی کم میاش چلی گی کنا دا جماعت الثانی میاش دا جماعت الاخرى و تم وی دی پس میاش بیا رجب دے بیا ورپسی شعبان دے و بیا کخیر رمضان دے. انو سلور میاش دے ابراہیم علیہ السلام دا دورنا دی کی جدینو جہاد کل جنگ کل دا منو عرب و پدے کی جنگ نو کولو. دری میاش دا غین یوزائی دی ذو القعدہ ذو الحجہ او محرم
د وړوکي اختر نه پس چې کومه میاشت هغه شوالي شوال په بیا میاشت ذوالقعده ذوالقعده په بیا میاشت ذوالحجه د لوی اختر میاشت بیا ورپسې محرمي نو دا درې میاشتې یو ځای دي او یو میاشت څلورمه دا رجب دی څلور میاشتې شوې په دې څلورو میاشتو کې د ابراهیم علیه السلام د دور نه جنگ منو رستو بیا ځول په شریعت کې د سوره توبه یو آیات راځي په هغه آیات باندې الله د حکم منسوخ کړی دی بیا د امت ته اجازت ملاو شوی دی خو په شروع کې خو اجازت نو دا صحابه چې تللیو د جهاد کو نو دا د جماد الثانی اخیری تاریخونو نو دای په 29 تاریخ باندې جهاد کو بیا ورپسې 30 تاریخ به د جماد الثانی راتو دای پاغي کې مخجیاد کو هغه پکې نه د رجب لومبه تاریخ نو مشرکان ته و نور سره ملاو نشو و د مسلمانانو خلاف دا پروپاګاندا شروع کړو ګورا ځان ته وای مسلمانانو او د حرمت د میاشتو قدر نه کوي پر رجب کې تورو چلولا دا خبر چې اصحابانو تراله نو صحابه به دې خبره معنی له خپشو چیرې دا خو زمونږ نه غلطي شوې ده مونږ ولې چې دنه پر رجب کې چې کم دنه آغا تورو چلولا دیرال د رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تپوسو کو نبی علیہ السلام باندې الله جبرائیل امین راولې دا جواب راړ چې پیغمبره دې ته وایا ټیک تا کافرانو ته تاسو پروپاګاندا کوي خپل ځان تم کتلی دي چې تاسو کې سوره خرابای دي تاسو سره د مسلمانانو دا خبره بد غړی چې پر رجب کې هغه jihad کو په خپل هم څه کړی دي په خپل تاسو هغه څه کوي چې تاسو مکو هغه د اردو شاعر وایي وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا ہم بھی کرتے ہیں تو وہ جاتے ہیں بدنام انو هغه وای قتل نه کوي څوک کښ نه کوي دا کافران ني دا امریکا دا يهوديان لګیا دي په ټوله دنیا کې ویني ته یې څوک کښ نه کوي اګه مسلمان د خپل دفاع لپاره ډنډر او چته کی نو کیمرې غټه غټه کوي ګوره دا دهشتګرد دی دا دهشتګرد دی هم بھی کرتے موږ لکه گزار را کوي په خپل گزار باندې وای کول په دې موږ بدنامي چې موږ دهشتګر یو نو الله ورته وي تاسو صحابانو ته وایي ځان تم نه دي کتلی وصد عن سبیل الله خلق د الله د لارې نه منې کول تاسو نبی علیہ السلام منې کړی نه د خانه کعبې نه وکفر بی په الله کفر کړی د مسجد حرام نه رسول الله بند کو و اخراج اهلی من اکبر عند الله او دا الله د لارې نه دا مکی خلق صحابه تاسو مجبور کړل جلاوطنم کړل او بیا والفتنه تو اکبر من القتل فتنه خورول شرک خورول دا ډیر لوی ګناه دی نو ګوره دا هغه مسله ده وای غالبل را پاسي نو کوزي ته وای تا کې دوا سوري دي او خپل ډیر سوري نه ګوري نو کافرانو کې سل خپل غلطای دی هغه نه ګوري نبی علیہ السلام فرمای افسر الناس د ټولنا او خيار سره د ټولنا اوچت نظر کون کې سره آغا دی من نظر عیوبه سوچ خپل ځان ته ګوري خپل غلطای شماري وغمز عن غیوب غیره او د بل د ستر غلطو نستر کې پټي کی موږ کې کار الټا دی موږ ته خپل ګناونه نه ښکاري خپل سل غلطای کو هغه ته نه ښکاري
بل تم ترمامیټر لګولې دی، بل تم دوربین لګولې دی، او د خلکو غلطه شمار. الله دې زمونږ نظر خپل ځان ته کړي چې موږ خپل غلطو باندې نظر ښه. بیا الله فرمایي ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم. قربان د الله ده. ګوره د دې کافرانو میشن ویژن منصوبه دا الله موږ ته وښوله. الله وایي پیغمبره ولا یزالون یقاتلونکم، دا کافران دی به همیشه تاسو سره قتال کوي. ګوره قتال دا په توره کیږي، دا په مال کیږي، دا په جان کیږي، دا په قلم کیږي. معنا څه؟ دا کفر کافر به لګیایي، دی به ستاسو خلاف خپل هر قسمه طاقت استعمالوي، خپل ټول صلاحیتونه خرج کوي. مقصد یې څه دی؟ حتی یردوکم عن دینکم، چې تاسو خپل د دین نه څه کوي؟ واړئ. مولانا رحمت الله کیرانوی رحمت الله علیه لیکلی دي، وای په هندوستان کې برصغیر پاک و هند کې ډېره موده عیسایان ګرځېدل او خلکو ته دعوت ورکړو چې عیسایان شي. بلا پیسې په هغې هغې ولګولې، فنډینګ یې کو. یو ځل یو بزرګ سره ملاو شو، هغه ورته ویل که تاسو دا دومره موده لګیایئ عیسایتوب دعوت ورکوئ او څوک عیسائی کیږي نه، داسې ځان کړی څه فایده ستا ده؟ نو هغې ورته عجیبه خبره وکړه، وایي زموږ دا مقصد نه دی چې خلک د عیسایان شي، موږ چې مسلمانانو له دعوت ورکوو، زموږ اصل مقصد دا دی چې دا مسلمانان دي مسلمانان پاتې نشي، دی دې په اسلام باندې ني که نه عیسائی کېږي نه دې کېږي. نن دا عالم کفر زما ستا په نسل باندې خصوصا په کشر کول باندې ډېر لوی نظر، هغه وایي دی د عیسایان کېږي یهودیان کېږي نه، خو دی د مسلمانان هم نه سم. نو خانه اوس داسې نسل را پیدا شو چې هغوی باندې د دین خبرې بدې لګي، موس پې بد لګي، حق پې بد لګي، عالم پې بد لګي، تش په لوپر لپانګو خوشحاله دي، تش په عیش او په ګډاګانو خوشحاله دي. دا چې دی نو دا هغوی هغه مشن دی. ښه الله دې موږ ویښ کړي، ویښه موږ دا چې په غوږ کې ودیو. عالم کفر لګیا دی، یهودیان لګیا دي د مسلمانانو خلاف، په عالمگیر سطح باندې هغوی چې د منصوبه بندای کوي او مسلمان راګیري. او ما ته یو خبره ناڅاپه رایاده شوه، مولانا ابوالحسن ندوی رحمت الله علیه فرمایي چې عالم کفر د مسلمانانو د پاره د هغوی مختلفې سانچې دي. داسې ملکونه چې هغوی کمزوري دي، هغوی سره فوج نشته دی، اسلحه نشته دی، ایټم نشته دی، طاقت نشته دی، هغه ځای هغوی د مسلمانانو نسل کشي کوي، نسل ولا وجدي. برما ته وګورئ، فلسطین ته وګورئ، کشمیر ته وګورئ، او چې کوم ځای کې طاقت شته، پوج شته، اسلحه شته، لکه زموږ ملک ته الحمدلله، نو هلته هغوی نسل کشي خو نشي کولی، که هغوی حمله کوي موږ به پې هم کوو. هلته د دوی پالیسي جدا ده، هلته دوی نسل کشي نه کوي، هلته دوی تعذیب کشي کوي، هلته دوی تعذیب د اسلام ختموي. دا زما ستا د نسل ته چې دوی دا موبایلونه ورکړي دي، او دا یو نه موبایل نه ډېرې خبرې دي، دا زموږ تهذیب دی، جنازه و بازي. بیا الله فرمایي بس د دوی مقصد دا دی چې تاسو مرتد شئ، تاسو دین پرېږدئ. ومن یرتد منکم عن دینی فیمت وهو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة. العیاذ بالله، العیاذ بالله. یو انسان دین پرېښودو، دین یې پرېښودو او دی مرتد شو، او بیا دې حالت کې د کفر مرګ راغی، بس خسرت دنیا والآخرة، دنیا و آخرت تباہ شو. سیبه ګوره یو خبره یاد ساتئ، زموږ در شیخ صاحب الله دې عمر کې برکت واچوي، شیخ صاحب اکثر فرمایي ما ته دا ډېر اورېدلي بچې، دا ایمان چې ده د الله نعمت دی، خدای موږ ته دقسې راکړی.
د دې ایمان نصیب کول ګوردا زموږ په اختیار کې نه دی. ډېر خلک وي ټول عمر به په ایمان دي شي، اخره کې به تاسو معاملې وشي چې بې لارې به ورشي. دا د الله نه پخه دوا کوي. او شاه صاحب یو ځای کې لیکلي دي چې کوم سړی د هر مونځ نه پس دا دعا یو ځل وایي چې موږ کې دعا کوي که نه چې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله به د اخره خاتمه په ایمان کې. الله دې زموږ اخره خاتمه په ایمان کې. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. الله وایي ته خاوندان د اور دي همیشه به اور کې پاتې کېږي. ما تاسو ته ویلو دا منکرین لاسپران دی سوالونه کوي. دی وایي چې ګوره کفر لږ وخت وکړو، کفر یو کال وکړو، کفر یو میاشت وکړو او دی چې دی نو سوځي به ټول عمر. نو د هغې جواب دا دی چې نه، اصل کې د الله جل شانه لامتناهي نعمتونه دي او دا کافر چې کوم دی چې کفر کوي د الله د لا تعداد لا متناهي صفات و نعمتونو نه انکار کوي. دی د غضب بطب لا متناهي وي. ان الذين بشکا کسان آمنو چې دی ایمان راړو، والذین کسان هاجروا چې هجرت کړه دی، وجاهدوا جهاد کړه فی سبیل الله پلار د الله تعالی کې، اولئک دا کسان یرجون دی امید ساتي رحمت الله د رحمت د الله تعالی. والله الله تعالی چې غفور ډیر بخون کې، رحیم ډیر مهربان دی. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذين آمنوا والذين هاجروا، ایمان دی او هجرت یو کو کفر پرې خود، ایمان ته دین ترال د کفر ځای پرې خود او د الله په لار کې jihad وکړو. نو اولئک یرجون رحمت الله. دا خلک څه کوي؟ دی امید ساتي د رحمتونو د الله تعالی. او والله غفور الرحیم، الله ډیر بخون کې او ډیر مهربان دی. بس دور ډیر. یسألونک دی سوال کوي د تا نه اے نبی علیہ السلام عن الشهر الحرام فبارد میاشت د حرمت کې قتال فی جنگ کول پاغي کې. قل ورته نبی علیہ السلام قتال جنگ کول فی پاغي کبیر ډیر لوی ګناه ده، وصد عن سبیل الله من کول خلق رضا الله تعالی نه، وکفر به او کفر کول پاغمانه، والمسجد الحرام او من کول خلق د مسجد حرام نه، و اخراج آلی او بازل آل داغ منه داغین اکبر ډیر لوی ګناه ده عند الله پنځ الله تعالی. والفتنه فتنه چې دا اکبر ډیر لوی ده من القتل د قتل، ولا یزالون من شبید یقاتلونکم چې جنگ بکای تاسو سره حتی در دې پورې يردوکم چې وګرځي تاسو لره عن دینکم د دین ستاسو نه، ان استطاعوا که چېرې د دې طاقت وشي، ومن یرتد څوک چې مرتد شو منکم د تاسو نه عن دیني د دین دغه فیمت دې مړ شو په دې حال کې وکافر چې دې کافر وي. نو فاولئک دا کسان حبطت اعمالهم زاید اعمال د دې په دنیا په دنیا کې والآخرت په آخرت کې. واولئک دا کسان اصحاب النار خاوندان د اور دي، هم فیها دی و پای کې خالدون همیشه پاتې کیږي. ان الذين بشکا کسان آمنو چې دی ایمان راوړل، والذین کسان هاجروا چې دی هجرت کړي، وجاهدوا جهاد کړي فی سبیل الله پلار د الله تعالی کې، اولئک دا کسان یرجون دی امید ساتي رحمت الله رحمت د الله تعالی. والله الله تعالی